او څوک چې په چا مسلمان باندې تهمت ولګي نو په ورځ د قیامت په الله پاک دا سړی د ور په غونډې باندې کېنولی وي تر دې پورې چې دا سړی په خپل د خپل ځان تکذیب وکړي چې ما به دې سړي باندې په دروغه تهمت لګولې زه دروغجن یم ور په غونډې باندې تهمت دا ډېر ناکاره شی دی امام مالک رحمه الله په دور کې تک شان دی مسله رااله یوې زنانه بلې زنانه ته غسل ورکو نو چې کله غسل ورکو نو د خولې نه دا خبره وختله وي دا ښځه ډېره زیاته بدکاره وه یا د دې ښځې د پلانکي سړي سره ناجایز تعلقات نو دې څنګه غسل ورکو د دغې ښځې د دې غاسلې ښځې په دې مړې دا کومه چې مړه وه میتو نو تر دې پتون پورې کلک دا لاس ونښتو چې لاس یې ونښتو لاس یې پرېښودونه خلک اریان شو د کور خلک راغون شو چې دا جنازه ولې لیټ شوله دا مړی ولې لیټ شو دا خو لمبولو باندې دوره ټیم نه لګي اخره کې پته ولګېدله چې دا غاسلې لمبوونکې ښځه چې کومه ده نو په هغې مړې ښځې پورې لاس انښتی دي خلکو چې کوم دی خبره علماو ته وکړو علماو منځ کې چې کوم دی مختلفې رایې رالي چا وی چې د زنانه دا لاس کټ کوي د دې ژوندۍ زنانه ده او چا وی چې د مړې زنانه چې کوم دی دا بدن ور پورې کټ کوي اوس لاس نه ازادي کې خلکو به ډېر زورونه وکړل خو لاس نه ازادېږي نو بعضې علماو پکې دا رایې ورکړله چې د دې ژوندۍ زنانه لاس دې کټ کړلی شي نو د ژوندۍ زنانه هغه وارثان د هغې لاس کټ کولو ته نه تیار ځکه چې دا خو مونډی شي بیا متعذبه شي بیا بعضې علماو پکې دا رایې ورکړه چې دا مړې خو هسې مړې دي د ده د عیسی دا وجود چې کم ځای پورې دا لاس انښتی دا ځای دې کټ کړلی شي نو هغې ته نه تیار د مړي وارثان هغې ته نه تیار دا خو زمونږ د مړي بې حرمتي ده بې عزتي ده بادشاه ته خبره ورسېدله بادشاه امام مالک رحمه الله راوغوښت امام مالک رحمه الله چې کله راغی نو هغه ویل چې څه مسله ده مسله دا ده چې دې ښځې دا مړې لمبو دا مړه ښځه لمبوله نو د دې لاس ور پورې انښتې دې مړه ښځه دا لاس پرېږدي نه اوسو امام مالک رحمه الله ویل زه کار به کومه چې زه به دغې ژوندۍ ښځې نه په پرده کې تپوسونه کوم د هغې نه پس به زه تاسو ته بیا څه لار راوباسم امام مالک رحمه الله چې کله راغی نو دی ژوندۍ زنانه ته پرده وکړله او پرده کې دې ودرېدو دې ته ویل چې تا کله د زنانه لمبوله تا خو په خوله باندې څه ویلي نه دي نو دې ډېر وویل چې ما څه نه دي ویلي خو هلته نورې زنانه موجود وي چې حضرت دې یوه خبره کړې ده خبره یې دا کړې دي چې کله د زنانه لمبوله نو دې ویل چې دا ښځه ډېره بدکاره ښځه ده پلانکي سره ناجایز تعلقات وو نو د هغې نه پس د لاس انښتې امام مالک رحمه الله وایي دا ښځه خپل بدل غواړي دا د خپل حق تپوس کې دا ښځه پاکدامنه ښځه وه او دې په تهمت ولګو نو چې کوم سړی په یوې ښځه باندې تهمت ولګي یا په یو سړي باندې تهمت ولګي د زنا د بدکارۍ د هغې سزا دا ده دا به 4 ګواهان پیش کړي په نورو یې ګوره 2 دي په دې کې به دا 4 ګواهان پیش کړي او ګواه به ګوی څنګه کوي داسې ګوی به نه کوي چې ما دواړه یو ځای لیدي نه کالمیل فی المکحلة دې به داسې ګواهي کوي چې ما داسې لیدلي دي لکه د رنجو سلایب د رنجو په بوتل کې داسې مطلب چې ما بالکل په عین ګناه باندې دي لیدلي داسې ګواهي به کوي او که دې سړي سره 4 ګواهان نه چا چې تهمت لګولي نو دې سړي ته بیا په بدل کې 80 دورې لګي 80 دورې به د سړی واري شي او د ده شهادت په بیا همیشه لپاره نشي قبلولی دا فاسق سړی دی ګنهګار سړی دی دې سړي دا سزا ده امام مالک رحمه الله وایي دا مړی خپل بدل غواړي وایي د دې بدل څه دي 80 دورې دي دې ته وایي تا سره ګواهان شته 4 چې تا په دې کوم تهمت لګولی دی د زنا نو تا سره ګواهان شته نو هغې وایي نشته دي وایي تا ته دې په خپله باندې ویل دی یا به سړی په خپله اقرار کړي چې ما دا ګناه کړې په خپله سړي کو اقرار وکړو بیا هم ټیک ده او کو اقرار یې په خپله نه کړی نو بیا به چې کوم دی 4 ګواهان پیش کړي نو وایي تا ته دې په خپله وایي ما دې څه نه دي ویلي نو وایي ته څنګه په دې باندې تهمت لګولی دی وایي دا په دغه مخه باندې تېرېده را تېرېده نو دا زموږ د خلکو خبرې دي دا موږ هم داسې وایو بعضې وخت کې انسان غلط ګمانو کې حالانکې ښځه یا سړی په ډېر ښکلي مقصد باندې روان خو انسان خو د چا په زړه باندې نه دی خبر کنه په چا باندې غلط ګمان نه دی کول پکار او دا زموږ د پښتنو اکثر عادت دی چې ښځه سړی وویني بس دیو پسې خبرې شروع کړي که د چا په کور مخې ته څوک ودرېد په صحیح نیت باندې ولاړ دی خو دوی وینه نه د دې دپاره ولاړ دی نو امام مالک رحمه الله ورشي جلات یې راوغوښته دوری وله ورکړه او شورې پرې وکړې وښه دا ښځه وي دا مړې تر هغې نه پرېږدي تر څو چې دې د شرعي سزا نه ده میلو شوې 1 دوره 2 3 4 او یا دورې ورسېدې مړې نه پرېږدي یو کم 80 دوره چې ورکړه مړې نه پرېږدي
چې اتیا چې کوم دی دوری واله خزه اخیره دوری ورکړه نه اتیا پورا کړی نو بس د مړی نه چې کوم دی د خزه د لاس را خلاص شو. نو تهمت دا ډېر بدترین سیز دی، په چا باندې تهمت نه دی لګول پکار. په ورځ د قیامت بعض روایتو کې راځي چې کوم سړی په چا باندې تهمت لګولي روزة الخبال چې کوم د جهنميانو غوینې زوی را بهیږي په هغې کې به دا سړی چې کوم دی ګرفتاري الله به ورته وفرمایي یا د غنم 2 دانو له غوټې ورکړه یا په دې باندې ګواهان پیش کړه. نو د غنم 2 دانو څخه غوټې ورکولی شي خو یو ناممکنه خبره به ورته الله کوي دی په هغه ګندګۍ کې ولاړې د جهنم خطرناک ځای دی پکې به ولاړې. تهمت ډېره لویه ګناه، تهمت نه ځان وساتو.